ومن دعا الی هدا الی صراط مستقیم. څوک چې د قرآن طرف ته دعوت ورکوي، د قرآن طرف ته خلق را بلی چې راشئ قرآن ته، راشئ قرآني نظام ته، راشئ اقامت دین ته، چې دا دین ودرو په خپلو خپو باندې، دا دین غالب کو، راځئ راځئ چې دا قرآن نافذ کو په ځان باندې، راځئ چې د قرآن له قرآن کم حیثیت دی هغه ورکو، راشئ. دا چې تاسو ته څوک هم وایي نو هدا الی صراط مستقیم، دی ښوونه کوي درستې لارې ته، دی خلکو ته صحیح لار ښیي. دا کم دعوت چې جماعت اسلامي پیش کوي، حقیقت دا دی چې زما په ذهن کې خدای گواه دی چې دا سره ډلې او د پارټۍ خبره نه کوم، خو د قرآن او سنت په رڼا کې نن چې په دنیا کې مطالبه کوي او په پاکستان کې مطالبه د شریعت او قرآني نظام کوي، دا جماعت اسلامي دی بس. او کنه بل څوک دا دعوه کوي نو ما ته په خپل منشور کې وښیي، په خپل دستور کې دې ما ته وښیي چې زمونږ په منشور کې ما دا موږ لیکلي دي که زمونږ اقتدار راشي نو موږ به پاکستان کې اقامت دین کوو او موږ به شریعت نظام راولو. ودې ښیي راته ډېر لوی لوی خلک ډېر لوی لوی د جنت دعوې کوي او ډېر ځان یې چې کوم دی شکل و شباهت یې هم د جنتیانو د اوس نه ساز کړی دی، خو د هغوی په منشور کې هم دا نشته چې موږ به د شریعت حکومت راولو. د ډېرو خلکو په منشور کې دا دي چې موږ به د مولا حکومت راولو. داسې موږ اورېدلي چې پلانې دی وزیر اعظم کې بس موږ جګړې نه کوو، خو پلانې دی وزیر اعظم کې نه موږ به خلکو ته وایو چې دا سراج دی په وزیر اعظم کې زموږ څه جګړه پاتې شوه، زموږ جګړه به راځي پورې چې څو پرې ملک اسلامي نظام نه نافذ شوی. موږ د سراج په وزیر اعظمۍ باندې هم نه کلاریږو، او چې په دې حالت کې دی وزیر اعظم شي چې دا شریعت علم بردار هم دی، سراج الحق هیڅ هم نشي کولی چې څو نظام نه بدل شوی، نظام قرآني نه راغلی، قرآني نظام پکار دی. ومن دعا الی، څوک چې دې قرآن ته دعوت ورکوي، هدا الی صراط مستقیم، دې درست لارې ته ښودنه کوي.